که یو انسان یا مسلمان دا غواړي چې زه الله ته څنګه محبوب شم، الله ته څنګه نږدې شم، دا کرنګ زه د مخلوقاتو د انسانانو ته څنګه محبوب شم. دی باره کې یو حدیث مبارک ته حضرت سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمای چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تشریف فرماو، په دې کې یو سړی راغلو او تپوس یې وکړو، فقال یا رسول الله، اے د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم، وای ما ته داسې عمل وخایا چې د هغې په وجه زه الله ته نږدې شم، الله ته محبوب شم، او د هغې په وجه باندې زه د خلکو مخلوقاتو انسانانو ته زه محبوب او نږدې شم. نو د الله رسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي و عمل دا دی چې د دنیا نه بې رغبتي اختیار کا، یعنی دنیا ته ډېره ترجیح مه ورکوه. لکه محترم مونږ او تاسو چې نن سبا ګورو په دنیا پسې مونږ ځان لیونی کړی دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دنیا له ډېره ترجیح، د دنیا نه بې رغبتي اختیار کا، د ضرورت مطابق دنیا ګټه د هغې نه علاوه د دنیا سره تعلق کټ کا، نو ته به الله ته نږدې شي. او دا کرانګې د خلکو سره چې کم مال حال دی د هغې نه ته بې رغبتي کوه، د هغې نه تمه مه ساته، نو د خلکو په نز او خلکو ته به هم ته محبوب شي.